او په دا میاشت کې د سوشل میډیا سره ډیر زیات احتیاط کوئ. رمضان مبارک میاشت د عبادت ولا ده، د فضل وخت تیری ترولو ولا میاشت نه ده. د کوم سړی چې سوشل میډیا ضرورت ته پابندي اسلامي بیانونه اپلوډ کوي، ریکارډ کوي، مخته شیر کوي، تلاوت وي یا نظم وي، مجبوری وي، ضرورت وي، او ښه کار ده. په کار ده چې اسلامي شایونه مخته په سوشل میډیا باندې خلکو ته ورسوي. خو داسې خلک چې هغه سوشل میډیا ضرورت نه ده، نه اسلامي بیان ګوري، نه تلاوت ګوري، نه د خپل ځان اصلاح کوي، بلکې صرف فیسبوک ته ناست وي، انسټاګرام ته ناست وي، یوټیوب ته ناست وي، مزاحیه د شغل والے ویډیو ګوري، بیا د رمضان مبارک په میاشت کې روزه هم نیولې وي، نو داسې خلکو ته د ما دغه وصیت ته چې هغه د سوشل میډیا سره بالکل بایکاټ. رمضان مبارک میاشت ته په فضولیات باندې تیروي، اسلامي کار نه پې کوي، د خپل ځان اصلاح نه پې کوي، اسې فضول وخت ضایع کوي، نو داسې وخت کې د موبایل نه ډېر ځان لرې ساتئ. موبایل ته ورنږدې کېږئ مه، ځکه دا یوه میاشت صرف د عبادت لپاره خاص کړې ده. موږ مدارس کې هم د دغه ډېر زیات اهتمام کوي. زرنګې چې رمضان مبارک میاشت راځي په هغه وخت کې د موږ د مدارسو چوټیانې شي. چوټیانې په دې وجه نه چې په نور وخت کې خلکو د دین کار کوي، بیا د رمضان مبارک کې د دین کار نه کوي، نه، دا مقصد کله هم نه ده، بلکې د عالمانو مقصد دا ده چې په دې وخت کې د رمضان مبارک په میاشت کې موږ د مدارسو چټي کو، ځکه چې هر سړی ځان ته په عبادت کې مشغول شي، هر سړی په انفرادي عبادت کې مشغول شي، تلاوت کې مشغول شي، روزه نیسي او داسې نوافل کوي، ذکر اذکار کوي، نور عبادتو کې مشغول شي، هغه انفرادي معمولات زیاتو کې، عبادت زیاتو کې. دغه د وجه نه په رمضان مبارک په میاشت کې د مدارسو چوټي کېږي. نو په دا میاشت کې که چېرته سوشل میډیا د چا ضرورت نه وي، کله هم دا شی مه استعمالوئ. د دغه شي نه ډېر زیات احتراز کوئ، ډېر لرې ځینې ګیځئ. د بزرګانو د معمولو چې په کله به هم دغه میاشت راتلله، بیا به دوی د خلکو سره ملاقات کموو، د خلکو سره به تعلق کموو، ځکه چې دا میاشت صرف د عبادت لپاره ده، چې موږ په دا میاشت کې صرف عبادت وو. بیا به چې کله خطوط ورته راتلل، میسج به ورته راته، هغه وخت کې ټلیفونونه موبایلونه نه وو، کله به خطوط ورته راتلل، بیا به یو خاص بورۍ به سیخه کړي او په دا کې به خطونه اچول چې کله به دا میاشت تېره شوه، بیا به هغه خطونه ټول راخیستل. که څوک وفات شوی وي، انا لله و انا الیه راجعون، واپسي خط ضرورت و خط به ورولېږي. د خوښۍ والا خبره وه، الحمدلله، بل داسې خط و اصلاحي خط و، د هغه جواب به ورکړو. دا د بزرګانو معمول و، ضرورت و، بیا هم دا میاشت دغه د عبادت لپاره خاص کړې وه. او بیا په دغه میاشت کې خصوصا خلک داسې دي چې هغه په ټي وي باندې بعضې اسلامي پروګرامونه ګوري، په ټي وي باندې رمضان نشریات په نامه باندې پروګرامونه ګوري. الا ماشاءالله زه دا نه وایم چې ټول پروګرامونه خراب دي، په دا کې به په 100 کې به 15 پروګرامونه داسې وي چې هغه به شرعي وي، خو رمضان نشریات په نامه باندې چې کوم په ټي وي پروګرامونه کېږي، هغه ټول غیر شرعي دي. پاکې غیر محرم ښځې ناستې وي، بدنظري درنه کېږي، روزه دې نیولې وي، ته په دا نیت باندې تا ټي وي لګولی وي چې زه یو اسلامي خبره واورم. اسلامي خبره خاورې، خو اسلامي خبره ته د چا نه اورې، ته بدنظري نه کېږي. هلته خلکو دا ښځې چې کومه دي دا پرده کې ناستې دي، نه، بدنظري کوي. نو که چېرته په 100 خبرو کې 15 خبرې تا ته په ټي وي باندې میلاویږي، نو بیا په دا غلط فهمي کې کله مه راځه چې زه د ټي وي نه اسلامي خبرې زده کوم. د اسلامي خبرو خپل چینلونه وي. که چېرته دا وایي چې زه په ټي وي باندې اسلامي خبرې ګورم، په باندې بدنظري هم نه وي، غلطې خبرې هم نه وي، د غلط مسلک والا عالمان هم نه وي، داسې خلک هم نه وي چې د هغو عقیدې خرابې وي، کم از کم د پروګرام په منځ کې په دې باندې غلط اشتهارات چلیږي، په دې ټي وي باندې داسې مشهورتیا چلیږي، مشهوري وي په هغه کې چې په هغه کې بدنظري کېږي. دا سوچ کله هم مه کوئ چې موږ ټي وي ګورو په دې کې بدنظري نشته. الله تعالی دې موږ تاسې ټول معاف کړي. نو چې کله هم رمضان مبارک میاشت راشي، په دې وخت کې که چېرته سوشل میډیا د تاسې ضرورت نه وي، اسلامي بیان نه پې اپلوډ کوئ، نه کوئ او نه شیر کوئ مخته، بیا کله هم سوشل میډیا مه استعمالوئ.